بسم الله الرحمن الرحیم. د اختر د مانځه طریقه او د هغې دپاره نیت کول. نیت په داسې طریقه باندې تړئ چې نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه 2 رکعاته واجب مونځ ګزارم د غټ اختر سره د واړو تکبیرونو په دې ازر وخت په دې ازر امام پسې خاص د تعالی د محمد کعبه شریف فلور که الله اکبر. د دغه نه بعد به امام او مقتدیان دواړه سبحانک اللهم ولا اله غیر ووایي. بیا به د هغې نه بعد 3 کرته امام تکبیرات وی الله اکبر. خو چې کله انسان لومبنی تکبیر الله اکبر ووایي نو لاسونه به ځوړند کي. د دویم تکبیر د امام انتظار به کوي چې امام دویم الله اکبر کې غوږونو ته لاس پورته کي. دغه رنګې به مقتدیان هم کوي. نو 3 کرته به 3 تکبیرات په ځوړندو لاسونو سره پوره کړي. د هغې نه بعد به د نوم د پاسه لاسونه وتړي. په دغه دوران کې په مقتدیانو باندې اعوذ بالله بسم الله نشته. امام به اعوذ بالله بسم الله سورت فاتحه او سورت ووایي. بیا به رکوع ته ښکته شي. رکوع کې به ورسره ټول مقتدیان ښکته شي. بیا به د هغې نه بعد نیغ شي سمع الله لمن حمده. بیا به سجدې ته لاړ شي. دواړه سجدې به وکړي. لومبنی رکعت مکمل شو. دویم رکعت ته چې پاسې نو مقتدیان به خاموش ولاړ. امام به بسم الله ووایي ځان سره پټه. بیا به سورت فاتحه او سورت جهري وویل کي. د هغې نه بعد چې کله رکوع ته ځي د رکوع د تلو نه مخکې په دغه دوران کې به بیا 3 کرته تکبیرات 3 تکبیرات بیا ویل کېږي. امام به هم الله اکبر وی. مقتدی به هم الله اکبر وی. 3 کرته به غوږونو ته لاسونه پورته کوي او بیا به یې ځوړندئ. چې کله 4م تکبیر الله اکبر کې نو رکوع ته به ښکته شي د ځوړندو لاسونو سره. بیا به د هغې نه بعد رکوع وشوه. سمع الله لمن حمده هم وشوه. 2 سجدې وشوې. قاعده وشوه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دواړو طرفو ته سلام وګرځېدو. د هغې نه بعد به بیا امام فوري خطبې ته فاسې خطبه به وایي. نو دا خطبه ویل سنت دي. اورېدل یې واجب دي. نو در اخره پورې به ټول مقتدیان د خطبې در اخره پورې ناست دي. خطبه احد بشي. د هغې نه بعد دعا وحتل. دعا چې کوم دی دا ثابت هم داسې نه چې یو سړی به سنت ګڼي. علامه انور شاه کشمیری رحمه الله فرمایي چې د هر عبادت نه پس دعا وحتل کېږي. نو د اختر د مانځه نه پس هم دعا وحتل ښه خبره ده.